السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک یې. د اختر 15 مرز ده او موږ ټول ملګري راغونډ شوي وو د ټور د پاره میټینګ کوو چې انشاءالله کله به ځو او څه ټایم به ځو او کوم ځای ته به ځو. الحمدلله هغه ورځ د اتوار ورځ ده، 8 بجې کېدو کې دی. انشاءالله موږ به ځو ناتیاګلي ته او د هغې نه پس به ځو مري ته. داسې چکر به لګو، دعای خیر کوو. دا زمونږ مشر خسته خان ماما دی، الله دې ول عمر کې برکت واچوي. دعای خیر کیږي، دعاګانې کوم یاد ساتئ چې الله رب العزت مونږ خیر عافیت سره بوزي او راولي. دا زمونږ مشر لالاجي و، خیر البشر لالاجي. دا مونږ غازي ته راورسېدو. دلته د ټول نه غټ توربېله ډیم چې کومه زمونږ پوره پاکستان ته بجلی سپلای کوي هغه موجود دی. دا په KPK کې او ضلع صوابۍ سره راځي. دا تاسو کتی شئ، ډېر ښکلی خوشګوار موسم دی. دا د توربېلې نه یو غټ نهر وتی دی، زما په خیال چې دا پنجاب ته تللی دی. د دې نه ډېرې زیاتې ځمکې اوبه کېږي. دا نهر چې دی دا د لامبلو دپاره نه دی، ځکه د دې ګهرایي ډېره زیاته ده، اوبه یې ډېرې زیاتې یخې دي، صفا دي. دا تاسو کتی شئ، دې سره نورم ښایسته ښایسته ځایونه دي، صفا ماحول دی. ورو ورو موږ روان یو خپل منزل مقصود طرف ته. دا د سیرکوټ غرونه چالو شو. دا ځان له یو کافي سلسله ده. کله چې هم راځئ نو کوشش کوئ چې ګاډی د هغې نه مخکې چیک کوئ، ځکه چې په لاره باندې بیا څه حادثه کیدی شي، الله مکه. ماشاءالله تاسو په دې ویډیو کې لیدی شئ چې د فیصل مسجد په شانتې یو جومات په سیرکوټ په لاره جوړ شوی دی. الله تعالی دې دی له د دې ډېر اجر ورکړي، ځکه چې په لاره باندې تاسو ته د مونځ حاجت راتلی شي چې د مونځ ټایم یې لمونځ لازمي کول پکار دي. دا مونږ اوس راورسېدو د سیرکوټ بازار ته. نو دې ملګرو یې څه یخ مخ به راولو یا داسې څه ټافیانې وغیره. دا د سیرکوټ بازار دی او ډېر مشهور سټور دی. دلته تاسو ته د خوراک مختلف څیزونه میلاویدی شي. دا یو ځل بیا مونږ په خپل لور روان شو. دا د سیرکوټ نه مونږ چې کله کته شو نو دا هریپور سایډ دی. هریپور هم یو تاریخي ځای دی. دلته ډېر خلک هندکو ژبه وایي. دا تاسو کتی شئ، ډېر ښایسته ښایسته غرونه دي. خو چې کله هم راځئ نو ډېر زیات احتیاط کوئ، ځان سره د اوبو بندوبست کوئ. د ګرمۍ په موسم کې غرونه دي نو په دې وجه د اوبو مسله راتلی شي. اکثر بنده سره ماشومان وي، زنانه وي، مشران وي، نو د اوبو خیال ډېر زیات ساتئ. دا تاسو کتی شئ، ډېرې خطرناکې لارې دي. ځینې ځای کې چړیانې دي، ځینې ځای کې اترایي ده. دا ځای په ځای الحمدلله جوماتونه جوړ شوي دي. دا لاندې تاسو کتی شئ، د هریپور ضلع آبادي چالو شوه. ماشاءالله ډېره ښایسته نظاره ده. دا تاسو وګورئ، چار چاپېره تې غرونه دي او په منځ کې آبادي ده. دا مونږ جي د اوس الحمدلله ضلع هریپور بازار ته داخل شو. ډېر ښایسته او پرسکون بازار دی، ډېر تاریخي بازار دی. خلک په خپل مصروفیاتو کې مشغول دي. د هریپور بازار چې دی دا هم ډېر لوی بازار دی او تاسو ته به دلته کې د ژوند د ضرورت هر څیزونه تاسو ته میلاویږي. سفر خو الحمدلله ډېر مزیدار روان دی. مخکې دې هم الله تعالی رحم وکړي. بس ګورو چې چېرته ودرېږو او یو کپ چای ورته وڅښو، ځکه مخکې لاره ډېره ده او څه لار مونږ ووهلم الحمدلله ډېره زیاته. دا مونږ د هریپور بازار کې ودرېدو. نو دلته به څه هلکه پلکه خوراک وکړو. ډېر مزیدارې هوټلې دلته کې دا تاسو کتی شئ، ټیسټي الیاسي او نور هم داسې مختلف رسټورنټ دي. بس ګورو چې کوم ځای کې الله تعالی زموږ رزق لیکلی هلته به لړ شو، چای مای به وڅښو. دا مونږ چې دې هوټل ته رالو. دا زمونږ ټول مشران دي، څه زمونږ همزولي دي، ټیچر حضرات دي. دا زمونږ ورور اسماعیل بای دی، هغه شهزاد سرجي دی، بیا دی،
قسمت علي بای دی او دا موږ سره پکې زمونږ د کلي او د علاقې ضلع صوابی معزز پرنسپل صاحب پید احمد صاحب دی، ورسره لیاقت استاد یو سهیل بای صاحب دا هم ټیچر دی په ګورنمنټ های سکول باجا کې. الحمدلله دا موږ د نتیاګلې په لور روان شو. تاسو کاتی شئ، ډیر ښکلی موسم دی او دې طرف ته رو اوس موسم یخیږي، حالانکې د جون میاشت چالو شوې ده. زما په خیال چې نن د جون لومبی تاریخ و. دا تاسو کاتی شئ، خسته خسته رسټورنټې هوټلې چالو شوې. هر کله چې راځئ نو تاسو ډیر زیات احتیاط کوئ. که بایک دا ځینې ملګري دا د تاسو کاتی شئ چلی نو هیلمټ ډیر زیات ضروري دی. بل د یو ګاډي نه بل ګاډي کې فاصله ساتئ، الله مکا څه ټیم هم څه حادثه کیدی شي. دا ډیر ښایسته او تاریخي ځایونه دي نو انجوای کوئ ژوند. دا دنیا پوره کیږي نه او کله کله پکې چکر لا تلل پکاري. د الله تعالی دنیا ډیره زیاته ښایسته ده نو د دې نه خوند او مزې اخیستل پکار دي. که په میاشت کې هم سړی یو چکر لګوي نو دا دوره ګرانه نه، او کوشش کوو چې په ګروپ شکل کې ځئ نو هغه ډیر زیات خوند کوي. دا تاسو کاتی شئ، بلا خلک چکر له راوتي دي. دا لاندې زما په خیال چې اوبه دي، څه هوټلې دي، ځای په ځای ښایسته ښایسته هوټلې راځي. دا لاندې ځای ډیر زیات کته دی. داسې کته ځایونو کې اکثر خلکو هوټلې او رسټورنټ جوړ کړي نو ښه خبره ده، خو احتیاط ډیر ضروری دی. ځکه اکثر داسې وشي چې کله کله بارانونه ډیر زیات شي نو د سیلابونو ډیره زیاته خطره وي. نو بهرحال ډیر کوشش پکار دی چې داسې ځای کې هوټل یا رسټورنټ وي چې هغه سیف وي نو ډیره ښه به وي. نو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیر کړئ. ستاسو په یو لایک او شیر او په سبسکرایب باندې زموږ ډیره زیاته حوصله افزایي کیږي. او که په ویډیو کې داسې څه قسمه الفاظ زموږ د خولې نه وتي نو د هغې به موږ معذرت غواړو، ځکه موږ ټول انسانان یو او غلطي د انسان نه کیدی شي. انشاءالله ملاویږو به نیکسټ ویډیو کې. اوس د لوی الله په امان، والسلام.